الرحیم باب وصول ثواب الصدقة عن المیت الیہ. دے باب کې دا بحث کوي چې کله یو انسان مړ شي ناغه پسې د خیر خیرات ثواب وررسي. قرآن مجید دا خبر واضح کړی دا چې انسان کم عمل کړی دی ناغه له هغه څیز فایده ورکوي. لیس للانسان الا ما سعى. بیا حدیثو کې بعض څیزونه داسې دي چې د هغې په باره کې هم دا ذکر شته دی چې او د دې هم یو انسان ته فایده وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله مړ شي انقطع عنه عمله الا من ثلاث. عمل یې ودرېږي مخکې نه ځي ترقي نه کوي. د چا عمل چې ترقي کوي نو هغه شهیدان او انبیا یي. په دغې بنیاد باندې هغوی ته ژوندي وایي. عمل د هغوی ترقي کوي ودرېږي نه په خپل ځای. او د عامو انسانانو عمل سټاپ شي ودرېږي. البته یو درې اعمال دي یو درې څیزونه دي چې د هغې اجر انسان ته د مرګ نه وروسته میلاویږي. یو پای کې هغه یو نیکي ده چې هغه انسان کړي په خپله یې کړي هغې ته صدقه جاریه وایي. یو داسې خیرات یو داسې ځای کې پیسې لګول چې د هغې وجود موجود وي. لکه لار جوړه کړي مدرسه جوړه کړي جومات جوړ کړي چا غریب غرباله کور جوړ کړي کمره وله جوړه کړي. دا صدقه جاریه ده. چېرته کویې وکني د اوبو انتظام وکړي چېرته کې پمپ وغیره ولګوي خو تر کومې چې دا استعمالیږي تر هغې به درته اجر وي. دې ته صدقه جاریه وایي. یا یو سړي قرآن مجید چاته ښودلی دی چاله علم ورکړی دی یې اغستی دی مسجد کې ایښی دی خلک پکې تلاوت کوي. یا ولد صالح یدعو له یو نیک اولاد چې هغه پلار مور ته دعا کوي انسان ته دعا کوي. د اولاد صالحیت دا دی چې پلار ته دعا وکړي مور ته دعا وکړي چې نه کوي دا صالح نه دی بېکاره سړی دی. د کار سړی هغه وي چې هغه ته خپل محسنین یاد وي او د هغې د مرګ نه وروسته هم هغې ته دعا کوي. دا کوم حدیث چې موږ وایو په دې کې هم داسې قسمه خبره ده چې یو انسان هغه په خپله خو نه دی کړی لیکن بل څوک یې کوي نو د هغې اجر به وررسي. عبادات دوه قسمه وي. د یو عبادت تعلق مال سره او د بل تعلق بدن سره. بدن کې یو عبادت داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې فرمایلی دي چې دا کوئ دې ته دعا وایي. مړي ته د دعا کولو حکم دی. د هغه نه د سوال کولو حکم نشته دی چې سړی لړ شي او هغه ته ووایي ماله دعا وکړه. دا کفري عقیدې دي. نه هغه دا خبره اوري او نه هغه دعا کولی شي. هر یو مړی د ژوندي د دعا محتاج دی. که پلار یې او که مور یې او که ولی دی که فقیر دی صحابي دی نبي دی هر څوک چې دی د ژوندو د دعا هغه محتاج دی. ژوندي دی هغه ته دعا وکړي د دې فایده به هغه ته وررسېږي. داسې شته حدیث چې پای کې دا ذکر وي چې دوه کسان درې کسان
جنت کې یا خدا هغه په عمل کې ترقی وشي یا په عذاب کې د هغه په کار کې لږ کمی راشي. د هغه تپوس کوي چې دا څنګه چل دی، دا کمی ولې وشو یا زما په اجر کې اضافه ولې وشوه. نو جواب ورکړی شي چې دا ستا څوک دی تا ته دعا کړې ده، څوک ژوندی دی او تا ته دعا وکړه نو د هغې اثر یا تا ته جنت کې ملو شو او یا تا ته جهنم کې ملو شو. په دې ځان پویول غواړي چې دعا کول پکار دي او کم سے کم مختصر دعا پکار دی. ابراهیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مختصر دعا ده، منٹ پہ پورا نہ لگی. ربنا اغفر لی ولوالدی، ربا ما وبخي زما پلار او مور وبخي، وللمؤمنین او ټول مؤمنان وبخي، یوم یقوم الحساب کله چې حساب کتاب د پاره خلک ودرېږي. نو دې کې د پلار مور فایده هم ملو شوه، خپله فایده هم ملو شوه. او حدیثو کې شته چې کله مونږ مؤمناتو دعا وکړو نو څومره چې مؤمنان دي نو د هغې مقدار کې الله مونږ له اجر راکوي. زړه نه غونډان منډان وباسئ یو بل ته، دا حسدونه کینې بغضونه د دې نه څه نه جوړېږي. چا چې دا وویله چې وللمؤمنین یوم یقوم الحساب نو دې کې دا دشمن هم راغی، چا سره زیاده نه لګي، هغه ته هم دعا وکړه. لې مؤمن خو دی که نه، د یو سړي یو مسلمان سره نالګي ده خبره نه لرې کول پکار دی. د دوو مؤمنانو په میانځ کې نالګي اخر ولې ده، او دا دومره کمزوري شوي دي چې دې ته لا د روغې او د صلح فایده نه ده معلومه. د مسلمان شان دی چې والصلح خیر، روغه بهتر څیز ده. د بهتر څیز د حصول لپاره پکار داري چې یو کس اوږه ښکته کړي. نو اوږه ښکته کول مسله ده، ولې شیطان خو دومره پوکل کړي دي په رونو بایګانو کې، په ګاونډیانو کې، په مسلمانانو کې چې سوال نه پیدا کېږي. د غیر مسلم ته سملاستی شي لیکن مسلمان ته اوږه نه ښکته کوي. دغه حالات دي دا کوم چې منځ کې موږ ته حکم داری چې تاسو مؤمنانو ته د بخښنې دعا کوئ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. د ابراهیم علیه السلام دعا ده. دعاګانې کول، غایبانه دعاګانې کول دی کې فایده یي. دعا مستثنا ده دی نه، دعا کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. مالی عبادت هم کولی شي، لکه دې حدیث کې د مالی عبادت ذکر ده. سیدہ عائشہ فرمائی یو سڑے رے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وئی ان امی افتلتت نفسها، زما مور ناسا پمړه شو. ګوره مرګ باندې د انسان اختیار نه وي. دو سیزونه یي چې پای کې انسان بالکل مجبور دی، د هیڅ نشي کولی پای کې، یو پیدایش او یو مرګ. د مین سیزونو کې مجبور نه دی چې په زور را باندې فلانې کار وکړو، په زور را باندې فلانې کار وکړو. ازاد خو بجلی کمه ده ډیم ده. الله انسان له د اعمالو اختیار ورکړی دی، لیکن دی مجبور نه دی. دا ګپ شپ لګوي خلک. د تقدیر هغه مطلب نه دی کوم چې خلکو اخیستی دی. تقدیر جدا چیز دی او دا زموږ خلک چې څه کوي دا جدا چیز دی. په خوراک کا کې چا د تقدیر سهارا وانه غسته، دا څوک نه وایي چې تقدیر کې صحیح نه بس کور بناسم کندو کې راضي به خورم به نه وینه سر سترګې درکړي دي که نه ګرځې به دا کوم ګناه چې دی وکړم دی کې سر سترګې نه وي درکړی. دا دروغ وایي. تقدیر دغه مطلب نه دی. تقدیر د الله علم ته وایي.
مجبوری ده نه وي. الله ته علم ده چې دې سیز انجام به دغه دې ته وایي تقدیر اندازې ته وایي. دې کې ډېرې ګوتې نه وي خلک ګوتې پکې وارې کافر بشي. تقدیر اندازه لګول دا هر چیز الله تعالی مخکې نه علم دی چې دې رزلټ به دغه. او دویم دا چې الله په دې قدرت لري. دو عقیدې چې موږ جمع کو دا الله قدرت او دا الله علم هغې ته عقیده تقدیر وایي. لیکن نور گپ شپ نه لګول بغیر دک چیز دی. انسان اسباب جمع کی هغه استعمال کی او بیا د هغې نتیجه الله ته پرېږدي ته وایي تقدیر. دغه طریقه ده. بس د انسان پیدایش څنګه وشي سړی پیدا شي که ښځه پیدا شي رنګې سوري که سپینې تورې څنګه وي لیکن انسان مجبور دی څه نه شي کولی. سړی به وي که ښځه به وي او انسان کله مري او څنګه به مري دې کې هم د انسان څه اختیار نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناڅاپي مرګ نه د الله دربار کې پناه غوښتله. دا ټیک ده. لیکن که یو سړی ناڅاپي هم مړ شو نو دا زموږ د خولو نه چې سوځي چې جي توبې موقع هم ورنه کړه. دا الله قلم لاس کې ما لګه نه ستا کار نه دی تا ته څه پته ده. زموږ د خلکو مسله دا ده چې دی د خپل قد نه ډېر بره بره لګي. یو سړی دی او ناڅاپه مړ شو نو څه مطلب یې کافر مړ دی یا دی ګناهګار نه مړ شه ځکه داسې نه. ټیک ده ناګاهاني موت رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کړی نه دی. د چا خوښي ستاسو خوښي ناګاهاني نه هسې مرګ هم خوښ دی. د دې خو دا مطلب نه چې بس ځان له یو ذهن جوړ کا بیا لګیا لوی لوی خلق یې غریبانان دغه شان مړه شي نو د عوام به لګیا شي. بیا مولیان خو د عوامو د پازري چې توبې موقع ورته ملو نه شو ګوره که نه خراب سړی و. دې حدیث نه دا پته لګېږي چې دا صحابیه ده او زوی یې وایي زما مور ناڅاپه مړه شوه. بیماره نه وه هارټ اټیک شوی دی بل څه شوي دي ناڅاپه مړه شوه. دا اوس ټول خلک لګیایي اوس خو داسې بیماری دی چې سړي ته د توبې موقع هم نه ورکوي. دا ټول د دین نه بې خبري ده. د دین نه خبر خلک دا قسم خبرې نه کوي. یو سړی هر څومره نیک سړی دی لیکن الله د هغه مرګ ناڅاپه لیږلی دی. د هغه علم کې ناڅاپه مرګ دی دی بدلولی شي. ګپ مه لګوه دې خبرو کې. او د الله په اختیاراتو کې دخل مت لره. دا الله بنده دی زما او ستا بنده نه دی. هغه لی لړ شي که هغه ته سرمن وباسي او که جنت ته یې بوځي دیکھې چا سوی مخرسي. نو د ځان نه خبرې مه کوئ. قرآن فرمایي لا تقف ما لیس لک به علم. د یو څیز نه چې خبر نه نه کې خبرې مه کوه. خاموش کښېنه بس. دا سړي خپل یو دماغ دی چې د په خیال باندې څوک جنتي که نه به جنت ته ځي او چې څوک جهنمي نه به جهنم ته ځي. خپل فکر وکړه نور څوک پرېږده. دا ښځه وفات شوې ده ناڅاپه واظنها نو دی وایي زما ګمان دا دی چې لو تکلمت تصدقت که زما د مور ته لږه موقع میلو شوی وی او دی خبرې کړې وی نو دی به د خیر خیرات د صدقې وصیت کړی وی ویلې وی چې ما پسې څه ولګوې. مړی وصیت کولی شي د خیر خیرات دپاره وصیت کولی شي. ډېر داسې خلق دی چې هغې مړه کېدل نو هغې خپلې علمي څیزونه کتبخانې بالفرض د الله په لار کې وقف کړي دي چې دا د فلانکي ځای کې پرتي لیکن دا د طلباو دپاره وقف دي که څوک طالب علم راځي او ته فایده اخلي. ډېر داسې هم شته چې صاحب جایداد وو نو هغې د جایداد څه حصه د هغې لایبررۍ دپاره وقف کړې ده چې کوم میلمانه راځي
خوراک کا کوي نو د دې جایداد نه په هغې خرچه کېږي. زموږ خلقو ته داسې ځونه نه معلوم، دی خپل صرف ځان ویني چې کله مړ کېږي نو غټ غټ څاروی به یادېږي ښه چې دا راپسې حلال کړې او دا راپسې حلال کړې دا راپسې حلال کړې. دا طریقه غلطه ده. غلطه په دې ده چې یو سړی تر هغې مال کې وصیت کولی شي چې هغه د هغه د مال 3 حصې 1/3 کل مال نشي خرچ کولی. د سړي ټول جایداد یوه میخه ده او دی وي دا میخه ما پسې حلاله کړې. ولې؟ دا چې ستا او نه تا حلالو ده. دا خو د انسان د مرګ نه وروسته د وارثانو ده. د وارثانو په لاس کې څه نه څه پکار دي، کم سے کم د هغې کور پکار دی، که د هغې ځمکه وي چې ځمکه یې پاتې شي چې سبا د خلکو نه سوال نه کوي. صحابي دا وایي چې که دې خبرې کړې وې نو دی به د خیرات وصیت کړی وی، څه به یې ویلی وی. لیکن په هغې مرګ ناڅاپه راغی نو هغې څه داسې ونه ویل چې ما پسې خیر خیرات وکړې. خیر خیرات کول مړي پسې ګناه نه دی. زمونږ خلک مسله چې مني نو همیشه نیمګړې مني، ټول عمر نیمګړې مسله مني. بس پیسو ته ګوري چې تاوان په کم څیز کې کېږي که نه او د هغې نه بچ کېږي نه هغه مسله مني. دا چا نه دی ویلي چې مړي پسې خیرات مه کوئ، دی ویلی دي چې مړي پسې 3 شپې خیرات مه کوئ. په خبره خلک ځان پوهېږي. 3 شپې د خیرات د نه کولو وجه دا ده چې دا سړی غمجن دی چې دی خیرات کولی شي نو بیا ځان له به ډوډۍ هم پخولی شي. او حدیث کې دا وایي چې 3 ورځې د خلقو له پکار دي چې هغې د مړي د وارث خیال وساتي، هغه له خوراک ورکړي، هغه له څښاک ورکړي. دا زمونږ علاقو کې چې کوم رواج دی چې مړ وشي نو خورۍ راغلی دی، شپه به وي او 2 شپې به وي او 3 شپې به وي، اوښې راغلی دی، اوس خر راغلی دی، لور راغلی دی واده شوی. دا ټول غیر شرعي حرکات دي، دا اسلام نه دی. اگر چې دا رواج دی د علاقو کې رواج دا دی چې چا له کم ځای نه واده کړي دا ټول راشي ماماګان که 3 ورځې او که 4 ورځې پراته وي دلته. او دې مطلب دا چې دا خلک هم ځي هلته نیم شپې کوي، دا دواړه ګناه ده. د مړي کور باندې بوج جوړېدل ګناه دی. جنازو کا که دا نه سکېږي د هغې امداد وکړه، دیګ میګ پخولی شي ورله وکړه او راځه دی. دا بیا بیا تلل او تعزیت کول او لاس اوچت کا او لاس اوچت کا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. دا د پښتنو رواجونه دي. کم خلک چې کراچۍ کې پاتې شوي، پنجاب کې پاتې شوي یا عرب ملکونو کې پاتې شوي نه ته پته یې نه دی. دا بې غیرتي نه ده، دا بې عزتي هم نه ده، دا زمونږ دین دی. دا دین پښتنو شرمولی دا او په خېټې مړه دي. دله ډوډۍ پکار ده، اگر که د مور په خېټه پرته وي ډوډۍ وله پکار، وخت د باره کول دی ته وایي. دا بیماری پرېږدی، دا ګناه دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت وصنعهم الطعام من النیاح. صحابه کرام فرمایي مونږ چې څنګه ویر کول ګناه ګڼو نو دارنګې د مړي په کور کې جمع کېدل به مونږ ګناه ګڼو. دا ګناه کوي خلک، دا کبیره ګناه دی. تا لور ورکړې ده، یو ځای د واده کړې ده، بس چې کله هغه مړه شوه دفن شو نو ستا هلته څه دي روزه دی که نه چې بیا دې خامخا غواړې نو سهار بیا لاړ شه. نو دا پراته وي صاحبان 3 ورځې او 4 ورځې، بلکې بعضه پکې کافي ورځې پورې پراته وي ډېر راته یادېږي. نو ستا ته نه یادېږي خو پراته غوړې زیړې راځي خورې اوس دا ګناه کار دی. مړی پسې خیرات رسی خو دغه تا ته وي د 3 شپې کې مه کوه. نو خلقو د هغې اندازه وکړل چې پنجپیریان وایي چې خیرات ښه شی نه دی، بس ضرورت نشته.
چا ویلي نشته. نیمګړی خبره ولې اورې زمونږ؟ مونږ وایو خیر خیرات کوه، دې سره بلاعات مصائب تکالیف الله لرې کوي، مړي ته فایده مور کوي. خو کله چې ته خیرات کوې نو پای کې کاډونه مه چاپ کوه چې پلان کې جنازې له راغلی هغه ته ووایه، پلان کې جنازې له راغلی هغه ته ووایه. دا خیرات نه دی، نو دا واده جوړ کړی. خیرات هغې ته و چې ته یې پوخ کې بارې راوباسې خلکو ته یې وخوری، دې ته خیرات. یا کور پوخ کا مجمع ډکوه، ګاونډ کې شروع کا، بس یو ځای نه شروع کا تر کې مې چې رسي ورسېده. ګاونډیان هم پکار دي چې هغه خفه کېږي نه. یو سړی بالفرض 2 مجمې روزي وشلی شي، 3 نشي ویشلی، ته سړی شونډ پړسه ستا ونه رسېده بس ورسه. عجیبه خلق دی، عجیب و غریب. دین که ته چلی په هغې باندې عمل کوې نو تا هغې ته څوک نه پرېږدي. ته به خامخا دیګ پخې، تو دیګ پخوله به یا چا طاقتي یا به نه. دا ټولې بیماری دي، دا راغلي مونږ ته دي. مونږ ته دین ګران کړی دی. دین مه ګرانوئ، آسان کړئ. څومره چې ستا وس دی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله یو نفس نه پابند کوي مګر د هغې طاقت کم چې ده کې دی. یو سړی 2 روټۍ خیراتي ورکولی شي، بس 2 روټۍ دې ورکوي. دغه نشي کولی نو یو 10 روپۍ چاله ورکولی شي، دغه دې ورکوي. دا هم خیرات دی که خیرات نیکی ته وایي. خیر خیرات مړي پسې کوئ. دومره دا چې د ملک کې کوم رواجونه دي غلط دي، لکه 3 شپې مسلسل، دا بدعت دی، ګناه دی. بیا د جمعې شپه خاص کول، پلار مړ دی چې د لور به واده وي، نه به جمعې شپې له راشي دلته کې خیرات کوم، دلته څه لګیا هلته کوه که نه. دا ښیي خلقو ته، دی کې ریا مقصد دی. خپل کلي کې پوخ کا، هېڅوک نه دي خبر، خپل چمچ ګاونډ کې تقسیم کا چې زما والد صاحب وفات شوی دی، مور مې وفات شوی ده، د هغې پسې خیرات. دلته کې به خپل وخوري، خوريي به وخوري، ماماګان به وخوري، یو څه بل څه موږ خیرات وکړو. دا رسمونه دي. هفته کې یو ځل دا کېږي، نو بیا 40 ورځې پس 40 ورته وایي. دا ټول د هندوانو رسم دی، ته هغې باجي وایي. 40 ته باجي وایي، باجي ده یا باګي ده. هغې دپاره هم خلک راشي، باقیان خیرات وځي، مولیان راشي، تقاریر وشي، یو څه وشي بل څه وشي. دا رسمونه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کې خیرات شته، خو داسې نه. خیرات نه څوک انکار نه کوي. خیرات له به د ځان نه طریقه نه جوړه. تپوس دا کوي چې که بالفرض زما مور خبرې کړې شوې وې نه یوه خامخا څه خیر خیرات کولې، فهل لها اجر ان تصدقت عنها، نو د هغې دپاره به اجر وي که زه خیرات وکړم. زه خیرات وکړم او خپلې مور پسې وبخم نو کېږي به. نو د خیرات تعلق ګوره مال سره دی. مونږ خبره شروع کړې وه چې یو دعا کول دي، دا هم د خولې عمل دی، بدني عمل دی، خو د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی. د مالی خیر خیرات هم شریعت کې حکم شته. یو څیز پاتې شو، هغه دا دی چې یو بني آدم نفلي عبادت کوي، نفلي یا بالفرض قرآن لولي او مړي پسې بخي. په دې څیزونو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثبوت نشته. کول او نه کول ځان له خبره ده، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې څیز ثبوت نشته دی چې سړی د قرآن ووایي او چا پسې وبخي. صحابه کرامو نه د دې ثبوت نشته دی چې قرآن دې وویلی شي او چا پسې دې وبخلی شي. دین به تاسو پېژنئ چې دین څه ته وایي. هغه عمل چې هغه الله کتاب کې حکم وي د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او صحابه کرامو کړي. دا څیزونه صحابو نه دي کړي، دا رواجونه دي. امام احمد رحمت الله تعالی علیه ته د دې نسبت کېږي چې هغه وایي د قرآن ثواب وررسي. یو قول دی دا، خو خبره دا ده چې د یو مسلمان په حیثیت باندې زمونږ نبی صرف یو دی، سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم.
او مونږ پابند یو باوند یو داغه د اتباع کولو د بل چا نه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. یو کس یا دو کس رایه ده بسی به هغې نه مونږ بحث نه کوو. د ایمان تقاضا دا ده چې کوم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی د هغه زمانه کې صحابه وفات کېدل که نه وفات کېدل، د هغه ښځې او لوڼه وفات شوي دي که نه دي وفات شوي د هغه په ژوند کې، بس هغه چې څه کړي احیان به کوو. هغې چا پسې قرآن نه دی ویلی چې راځئ کښېنئ قرآن وایو مړي پسې به. دا اصل کې د انکم ذریعه ده، په دې خلک پیسې ورکوي. کم ځای چې پیسې نه بیا خلک بدعات کوي. کم بدعاتو کې چې پیسې نه نو خلکو اپریخي دي. لکه پخوا به د جمعې په شپه تبارک الذي وایي که نه، ولې پرېښوده؟ پیسې پکې نشته. په دېرشتمه شپه باندې صورتونه وایي ولې؟ پکې پیسې دي. دا د مادې جنګ دی تش، د دین مسله نه ده. دا صرف مادیت ته پیسو دپاره چل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې اجازت دې ته هم ورکړي. یو سړي تپوس کړی چې زما پلار باندې حج فرض و حج یې نه و کړی، کولی شم ته نه هغه ورته یا وکړه. نو حج هم مالی عبادت. اصول دا دی چې په عباداتو کې عقل نه چلیږي. دې ته قیاس وایي. عباداتو کې قیاس نه چلیږي. چې څنګه عبادت ثابت دی هغه شان به کول پکار. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د بدني عباداتو اجازت نشته دی ما سوا صرف دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نورې بے شمېره دعاګانې. او مالی عباداتو کې ډېر څه شته دی. دې صحابي ته مې اجازت ورکړي چې نام او هغې د طرف نه خیرات وکړه، هغې ته وبخه، الله به هغې ته خیرات ورسوي. دې کې مسایل خو ډېر ښکاره شو، خدا پکې ښکاره شوه چې سړی د خپلې مور او پلار پسې خامخا خیرات کوي. خیرات د خیر جمع دی. خیرات جمع دی د خیر. خیر منې نیکی. رجو ته نه وایي، ورجو ته نه وایي خیرات. ما قرآن مجید اخو دلته کې او ما ویل چې ربه د دې ثواب زما والد صاحب ته ورسوي او زما مور بیا ته د دې ثواب ورسوي. دا خیرات. تاسو خیرات ته رجو ته وایي. یو سړی دی هغه چا پسې یو لار سمه کي او وایي د هغې په باره کې چې ربه دا زما فلانکي ته ورسوي دی دا اجر. دا خیرات نیکی ده. خیرات منه نیکی. خیر جمع ده، خیر منه نیکی. همدغه سعد بن معاذ دی، سعد بن عباده دی رضی الله عنه. یو بل صحابي دی هغه نه هم تپوس کی چې څه خیرات کم او ورته یې فلانکي لار کې اوبه نشته، لویه لار ده، مسافر پیزي راځي، انسانان د تند نه تنګېږي، هلته یو کوی و که نه او آیا هذا لأم سعد، یا الله د سعد مور ته د اجر ورسوي. نو تا چې دا حدیث اورېدلی خلکو نه چې جي د اوبو هم ثواب وي، کویې و که نه دی خو یې دیګونه پاخه کړه. دغلته یو خاص علاقه دی، خو علما مشهور په دې دي، هغوی خو شپه ورځ لګیا دي د دې خوراک څښاک چې کوم دی فضایل بیانوي چې په پلو کې دا اجر دی او په چرګ کې دا اجر دی او په دې څیز کې دا اجر دی، په دې څیز کې دا اجر دی. اجر یې پکې، خو په هغه څیزونو کې چې هغه صدقه جاریه وي هغه انسان بې ریا ورکړي او د الله او د رسول د رضا مطابق یې ورکړي. نو حدیث نه پته دا ولګېده چې مړي سره ښېګړه کول پکار دي. په هغې ښېګړو کې یو ښېګړه دا ده چې کله کله یو مړی غلط وصیت وکړي، انسان یې که نه غلط وصیت وکړي، یو زوی نه خوشحاله دی بالفرض، خپل ټول مال هغه له ورکړي چې دا ټول د ده دی، نو دی کولی شي داسې قانونا کولی شي، مال یې دی که نه. لکه یو سړی دی هغه ژبه باندې کنځل کوي، نو کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي. نو جایز دی که ګناه دی؟
په دې غټه خبره هم خلک نه پوهېږي د یو سړي اعلی تناسل لري چې په دې څه کوي نو کولی شي که نه شي کولی نو څه مطلب غلط به استعمالوي یو سړی دی هغه اولاد چې کوم دی محرومه کوي یو کس له ورکوي دا کولی شي دی خو جایز دی نه دا ناجایز دی خو چونکې د مال مسله ده پکې خو چې کم سړي ته جایداد وي نو علماو له هغه پیسې میسې ورکوي هغه وي کولی شي جي کولی شي لیکن ګناهګار پې څومره دی دغه ورته وموښیه که خو چې کله د طرفداري وکړو دی ګناهګار شوی دی خو دا یې ګناه د بېغمه کولو دپاره ښه طریقه مړي سره دا ده چې وارثان ټول کښېني او د هغه مال تقسیم کړي چې وایي هغه داسې ویلي خو تیش کې راغلو پوه شوی به نه یا هغه خپل حق استعمال کړی دی اختیار یې و خو ګناه دی خو د هغې دلیل حدیث کې راځي چې یو صحابي راغی او رسول الله وسلم ته ویل ما فلان کې شی دی فلان کې زوی له ورکړی دی پلاران چې چا نه رضایي که نه هر څه هغه له ورکړي په خپل آخرت یې پروا نه د الله اختیار ما اخلی ستا مال به ستا د مرګ نه وروستو تقسیمېږي للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کې قاعده ده بعضې ډېر هوښیاري چې جي ما خو بس هر څه تقسیم کړل اولاد کې چې یو کال شي نه اولاد ورپسې لکړه راولي کور نه بار وباسي تا ته چا وی چې ته خپل مال تقسیم ووه تر الله نه مشرې د انسانان د هغه مخلوق دی که زما ستا مخلوق دی د دې په مزاج هغه پوهېږي زه ته به ښه پوهېږو د الله اختیار ما اخلي هغه چې ته مړ شې بیا مال سره ګورو په ژوند کې خلک مال نه تقسیم بېوقوفتیا ده چې کله پلار او مور د یو کس نه خوشحالي نه هغه له ورکړي داسې صحابي دا چل کړی نو تپوس ته کوي چې ته په دې باندې ګواه اوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ما فلانکي له دا ورکړي دي دا دې تپوس کوي ټول له یې داسې ورکړي دي یو له چې څه ورکوې نو آیا ټول له یې دغه برابر ورکړي دي دا ورته وایي نه لا ورته څه فرمایي زه په دې ظلم بل څوک ګواه که په دې ظلم بل څوک ګواه که او ظلم دی په دې ظلم زه ګواهي نه کوم چې کله په هغې پیغمبر ګواهي نه کړي نه بل صحابي به پې وکړي نو دا ټیک د قانونا دی کولی شي اختیار دی ده څنګه چې هر چا ته اختیار چې رښتیا وایي که دروغ وایي قتل کوي که ځان بچ کوي دغه ورته اختیار خو شته لیکن ګناهګار به پې څومره مړي سره ښېګړه دغه ده چې که هغه یو غلط وصیت کړي هغه بدلول پکار دي اقول قولي هذا استغفر الله لكم